دا خو ډېر د افسوس مقام دی. مخکې ورځو کې یو بل ماشوم راولګېد، بل ماشوم یې ډب ورکړو، نو دواړه ماشومان یو بل ډبونه مبونه وکړه، هغه یو پکې په ژړا شو نو کور ته ورغی. نو هغه پلار ووتو نوجوان غوندې، نو هغه نوجوانو بس په غوسه کې لګیا و او دا کنځلې او دا دغې کو. ما ورته وی ګوره داسې کار دی چې دا ګاونډ دی او په دې ګاونډ کې به هم د یو بل خیال ساتو. دا کنځلې ته د هغه مور ته اورئ، نو چې د هغه کور کې سړی نشته ته کنځلې مه کوه، او که چېرې کور کې سړی ومو نو دا تا چې کومې کنځلې وکړې د ستا څه خیال دی چې دی به تا ته څه کوي، دی به تا ته خاندي؟ نو خامخا یو بل ته به لاس و ګریوان. نو د پوچې غوندې خبره نه به لوی جګړه نه جوړېږي. ما ورته وی خو هغه بیا هم په غوسه کې راغلی و. ما ورته په وړو وړو خبرو باندې جګړې مه کوه. ما ورته یو مثال ورکو، ویم دا واړه ماشومان دي که نه، اوس یې جګړه وکړه که نه، یو بل ته چې دی ډبونه ورکړو تا ته په ژړا درېږي د ماشوم، همدغه ماشوم دی چې د ده په سر به تا د پلانکي سره جګړه کړي او د هغه ګریوان ته به دې لاس اچولي او ته به د هغې یعنې د ستاسو د مشرانو یو بل سره به بیا نه لګي. د چا په سر باندې د ماشومانو، همدغه ماشوم دی چې په سبا به همدغه ماشوم سره ناسي. تاسو به دا لیدلي که نه؟ دا خو کې هم واړه نه پوهېږي. همدغه ماشوم دی چې دغې ماشوم له چې ډب ورکړی د ده په سر تا جګړه کړې ده، هغې ماشوم سره به سبا ناستي، ښه ښکلې یو بل له به مزېدار ناستي، لوبې مو ټوکې به کوي او خټې به جوړوي او ټسه ټوسې به جوړ کړي او تا را لګېدلې د هغه په سر دې جګړه کړې ده. خو دا ګاونډ دی، ته به ډېر خیال ساتې، ته به ډېر خیال ساتې. ډېر په داسې ډېرو روایاتو کې زما د مطالعې د نظر لاندې چې څونه روایات ما لیدلي دي که نه، کم کس چې ایزا ورکړي خپلو ګاونډیانو له، نو په یو روایت کې خو دا راغلی دی چې ویدی به جنت نه داخلېږي بالکل. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وی هغه کس به جنت ته نه داخلېږي چې د ده د ایزا نه د ده د تکلیف نه ګاونډیان محفوظ نه وي. دا خبرې یا ساتئ، دا خبرې زمو د ستا غورې د معاشرې دي، دا زده کړې ټول، دا څه کیسې کتاري نه، دا ټول زده کړې او دا په عملي زندګۍ کې راولې. دا خبرې مې دې پوره کوله چې په پوچې پوچې خبره باندې زموږ په ګاونډ کې جګړې راځي. او روایت کې څه راځي، النبي علیه السلام فرمایي وی چې څوک په الله باندې او په ورځ په قیامت باندې ایمان لري، نو دغه بنده مسلمان له پکار دی چې دی د خپل ګاونډ خیال ساتي، د خپل ګاونډ اکرام او عزت کوي.